موتانن خوشحالی کو اختر را روان دی 2-3 ورځې بعد به اختر وي د ورځې به خوراک کو بیا به د شپې خوراک کو خو عاشقان زړونه جاړي رمضان المبارک را نه لاړو یا الله ما به یو مونځ کو تا به راله په اویا بدلو ما به نفل کول یا الله تا به راله په فرضو بدلول ما به تلاوتونه کول ما به ذکر او اذکار کول د شیطان دا سرکشی نه تزتاپا امن کی کړم په رمضان المبارک د هغوی د حقیقت سترګې کولو دي نو حضراتو دغه د رمضان المبارک میاش په ختمېدو ده او د رحمتونو او د برکتونو میاشت نو دا یو طرف ته خود د خوشحالۍ مقام دی خو بل طرف ته د خفګان هم دی چې منګه د لوی لوی نعمتونو نه به محروم شو حضراتو رمضان المبارک خامخا به ختمیږي منګ له پکې اوس کول څه پکار دي ما تا ته ووایي چې یو د الله شکر او دویم د الله یره او رمضان المبارک اوس په ختمېدو دی نو دې پسې اختر را روان دی د اختر شپه دې تم ډېر اهمیت حاصل دی ګوره لیلة الجائزه ورته ویلې شوې لیلة الجائزه او احادیث مبارک کې د دې ډېر فضیلت راغلی دی مختصر راته وخت ډېر کم دی بله مسله به درته بیانومه نو دا ځکه مختصر کومه دا مختصر درته وایم چا چې د اختر په شپه باندې د 2 اخترونو په شپه باندې عبادت حضراتو یاد وساتئ 2 اختره یو د غټ اختر او یو د ورکوټ اختر په شپه باندې چا عبادت وکړو نو رسول الله مبارک بیان فرمایي چې په کومه ورځ چې زړونه مري په هغه ورځ باندې به د زړه نه مري نو کېدای شي چې هغه د اسرافیل د شپېلۍ ورځ وي زړونه به ژوندي وي چا چې د اختر په شپه باندې عبادت وکړو صاحب موږ نه دغه شپه ګوره ډېره فضول ځي یا یې په بازارونو کې تېره کړو یا یې نور په لهو لغب کې تېره کړو موږ وایو رمضان المبارک خو ختم شو بس اوس وګانې روا شوې دلته د اختر اعلان وشي موږ کور ته ځو دغلته په لاره باندې دکانداران ټیپونه ولګوي بس روژه خو یې ختمه شوه که نه ګانې واورو فلمونه تکینو ناسب لیلة الجائزه ده لیلة الجائزه ورته د دې وجې نه ویل کېږي د انعام شپه الله په دغه شپه باندې د خلکو مغفرت کوي نو حضراتو دغه د رمضان المبارک میاشم چې څنګه عبادت وکړو د اختر په شپه هم د قرنګي عبادت وکړي